دا مونځ دې نه کېږي، دا به دوباره کې دا مونځ دا به دوباره پتا کول لازم دي. اهمه مسله ده د مونځ واجبات دي. واجبات د مونځ داسې وي چې دا په ایره سره پاتې شي، بیا په دې سره سجده سهوه لازمیږي. یعنې یو انسان نه چې په ایره باندې یو واجب عمل پاتې شو، نو که بیا درستو سجده سهوه وکړه نو مونځ یې صحیح کېږي. او چې دا واجب عمل انسان قصدن پرېږدي، نو که بیا دې سجده سهوه هم کړي نو بیا هم د ده دا مونځ چې دی دا نه صحیح کېږي. پوه شوې په دې خبره؟ اوس یو انسان چې دی راځي مونځ ته رکوع نه پاسي، نو دلته دا واجب عمل ډېر خراب دی. دې مونځ کې رکوع نه بعد دا نیغ ودرېدل دې ته قومه وایي، او د دوو سجدو په منځ کې چې کومه ناسته ده دې ته جلسه وایي. او دا قومه هم د واجباتو نه ده، او د مونځ دا جلسه دا هم د واجباتو، یعنی د رکوع نه بعد نیغ ودرېدل دا هم واجب دی، او د دوو سجدو په منځ کې نیغه ناسته دا هم واجب ده. که یو کس دی راغی مونځ ته او د په مونځ کې قصدن دله پته ده چې اوس مونځ نه پس نیغ ودرېدل دي، او دی نیغ نه ودرېږي، قصدن چې دی دا نیغ ودرېدل پرېږدي، نو دا واجب پرېښود. او واجب چې قصدن پرېږدي نو مونځ دا واجب الاعاده وي، دا مونځ دې نه کېږي، دا به دوباره کېږي. دا مونځ دا به دوباره پتا کول لازم دي. او که په هیره خطا سره سهون انسان نه پاتې شو، دی نیغ ودرېدو پوره نیغ نه دی ودرېدل او ډایرکټ دی سجدې ته لاړ، نو په داسې صورت کې انسان باندې سجده سهوه لازم ده. او چې سجده سهوه وکړي نو بیا یې مونځ صحیح کېږي. او اوس دا نیغ ودرېدل څومره ساعت نیغ ودرېدل پکار دی؟ نو د مفتابهي قول مطابق دومره ساعت نیغ ودرېدل چې یو ځل پکې سبحان الله ویل کېږي، دا واجب دی. که یو انسان دومره ودرېدل او سبحان الله چې څومره ساعت کې ویل کېږي، بیا د ده واجب هغه ادا شو. یو کس د دوو سجدو په منځ کې دومره کېناستلو چې یو ځل پکې سبحان الله ویل کېږي، نو د ده واجب هغه ادا شو. او مسنون طریقه دا ده چې کله د سمع الله لمن حمیده ووي نو دومره ساعت ودرېږه چې پوره مطمئن ته ودرېږي، اینه بعد بیا سجدې ته لاړ شي. او چې د یو سجدې نه ته راپاسې الله اکبر ووایې نو داسې کښېنه مطمئن چې ته ښه مطمئن کښېنې، اینه بعد بیا بلې سجدې ته لاړ شي. اوس دې کې بعضې خلک کوتاهي کوي، د دوو سجدو په منځ کې ناسته یو نه له راپاسېدلې نه چې بلې باندې وبلي، واجب ته پاتې شو، مونځ یې لاړ. داسې د رکوع نه لا نیغ ودرېدلې نه او بیا سجدې ته تلل. لهذا د دې خیال